د ښځې حقوق پر میړه باندې دا هم سته. دا به تاسې ډېر اورېدلي وي له علماو څخه، او چې خاوند دونه حقوق لري، د خاوند تابعداري د ښځې دپاره یو ډېر غټ ثواب ده. خو دا هم سته ښځه هم حقوق لري، د ښځې دپاره هم حقوق سته. یو کس رالی نبي صلی الله علیه وسلم ته یې وفرمیل، ورته ویې ویل، پوښتنه یې ځینې وکړه چې د ښځې پر میړه څه حق ده؟ نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل، و حق یې سته، د طعام حق ده چې خوراک به ورکوې، د کالو حق ده او پر مخ به نه وایې، او بد ورد پوچ به نه ورته وایې، او بغیر ضرورت به د کور څخه د باندې نه پرېږدې. نو نن سبا خو داسې کسان سته په خوراک کې هم فرق ورکوي، په کالو کې هم فرق ورکوي، او ویې ټکوي او دغه رقم بغیر ضرورت خو یې لکه چې کله د پلار کره دا مېلمستیا ورته سوي وي، دعوت ورته سوي وي، او دا کسان یې نه ورپرېږدي، یا ورور دعوت ورته کړی نه ورپرېږدي، یا اکا دعوت ورته کړی نه ورپرېږدي. دا هم ظلم ده. هر سړی دې په خپل ځان کې وګوري، پلار دې دا سوچ ووایي چې د ده لور نه ورته راپرېږدي، پر ده څه تېرېږي. ورور دې دا سوچ ووایي چې د ده خور نه ورته راپرېږدي، پر ده څه تېرېږي. او اکا دې دا سوچ ووایي چې ورېره نه ورته راپرېږدي، پر ده څه تېرېږي. نو هر څوک دې دا سوچ ووایي چې دی د خپل ورېندارې سره، یا د خپلې ښځې سره، یا د خپلې مژور سره داسې چلند کوي چې د ده له لوره سره اوسي دی نسي برداشتولی، بل څوک یې هم نسي برداشتولی. به داسې ځوانان سته چې په اسمازې خبره باندې دی خپل کور والا ته پوچ ورد وایي، مور وسکنځي، خور وسکنځي، او داسې پلار و تخم خاندان ټول وریادي. دا ګوره سخته ګناه لري. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي، وای رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټول ژوند نه خپله ښځه په چا پلاخولې ده، نه خپل خادم په چا پلاخولې ده. که موږ تاسې د نبي صلی الله علیه وسلم په سنتو او په اخلاقو باید موږ تاسې عمل وکړو. چې نبي صلی الله علیه وسلم داسې نه دي کړي، نو ما ورته یې ولیکو. که اسمازې ښځې خوراک سم نه پخ کړی، بس ته پوچ ورد ورته وایې، تی وهې ټکوې، دا ګوره ظلم ده. د پلار کره لور نه پرېښول دا ظلم ده. خور ورور ته نه ور پرېښول دا ظلم ده. د اکا کره ورېره نه پرېښول دا ظلم ده. دا ډېر سخت ظلم ده. داسې نه نبي علیه السلام کړي دي، نه صحابو کړي دي، نه اهل بیتو کړي دي، او نه امامینو کړي دي. داسې هېڅ چا نه دي کړي چې خپله لور دي د پلاره راوګرځوي، چې هغه کله دعوت ورته وکړي او دی د پلار کره نه پرېږدي. دا غیرتي نه ده، دا کس بې غیرته ده. دا یاد ساته. تی له بازاره راوګرځوه، تی د پردیو کورو راوګرځوه، د کوڅو څخه یې راوګرځوه، او داسې له بد عمله یې راوګرځوه، لیکن چې جایز کار یې دغه څخه ته نسې راګرځولی. که راګرځې دا ستا دپاره ظلم ده. که ته څونه خاوند یې، میړه یې، لیوره یې، خو سر یې هر څوک داسې کوي، هغه ظلم کوي. هغه به په ورځ د قیامت الله جل جلاله ته حساب ورکوي. الله جل جلاله په قرآن کریم سورة نساء کې فرمایي، وعاشرهن بالمعروف، تاسې د ښځو سره نیکه معاشره کوئ. نیکه معاشره کوه. دا نیکه معاشره نه ده چې ته خپله ښځه د پلار کره نه پرېږدې، یا ورور ورته راشي د مېلمستیا په طرز یې بیا یې ته هغه سره نه پرېږدې. دا نه غیرت ده، نه پښتو ده، نه مسلماني ده. دا یو شی هم نه ده. نو باید موږ تاسې له داسې شیانو څخه ځان وساتو. ولې ښځه هم حق لري. که د ښځې څخه یو داسې زباندرازي وسي، یا باس در سره وکړي، نو ته عفو ورته کوه. تجاوز څخه یې عفو کوه. یو کس رالی، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه طرف ته روان و، د خپلې ښځې شکایت یې راخیستی و چې ښځه به له ده سره زباندرازي کوله. نو کله چې د حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کور ته ورسېدی، نو اوس به دا ورته وایي چې ای عمره، زما ښځه له ما سره زباندرازي کوي. چې کله دی دروازې ته ورنږدې سو، ده واورېدل چې د حضرت عمر رضی الله عنه سره به
خپلې ښځې زبندرازي وکړه، یعنې زبندرازي یې ورسره کوله. دې کس دا وویل څنګه چې زما په کور کې دا حال ده، دا خو د حضرت عمر رضی الله عنه په کور کې هم دا حال ده. زه خو شکایت ما راوړی و چې له ما سره خپله ښځه زبندرازي کوي، ما خو دا واورېدل د حضرت عمر رضی الله عنه سره هم ښځه زبندرازي کوي. نو واپس روان سو. حضرت عمر رضی الله عنه ولیدی راویې غوښتل، ویل څه دې کول او رالې اوس واپس روانې، چیرې ځې او څه دې غوښتل؟ دا کس راوګرځېدی، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته یې وفرمیل وایي ما خو شکایت راوړی و د خپلې ښځې چې زما ښځه له ما سره زبندرازي کوي، نو زه چې ستا کور ته رالم، دروازې ته رالم، ما واورېدل له تا سره هم خپله ښځه زبندرازي کوي. څنګه چې زما په کور کې کم حال و هغه ستا په کور کې مغه حال. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل زه خپلې ښځې ته ځکه تجاوز عفه کوم، د دې پر ما حقوق سته، د دې ښځې پر ما حقوق سته، د دې وجه زه عفه ورته کوم. اول خو دا زما او د دوزخ تر مابین پرده ده، زما او د جهنم تر مابین پرده ده. او دوم دا زما د مال حافظه ده، زما د مال حفاظت کې زه کله د کور څخه د باندې ووځم. او دریم دا زما دوبی ده، یعنی زما هغه خرنې جامې دا را پرېمینځي. او څلورم دا زما بچیان راته روزي، زما بچیان سنبالوي، زما بچیان صفا کوي. او پنځم دا زما د پاره ننوایي ده، یعنی ډوډۍ را پخوي. او شپږم دا زما د پاره اشپزه ده، یعنی زما خوراک د پاره لکه شروا یا سالنګ راته پخوي. زه د دې د وجې چې کله ناکله دا زبندرازي وکړي نو زه عفه ورته کوم، ولټه کول نه ورکوم. نو دې کس وویل وایي دا کومه ښځه چې ستا دپاره کم کارونه کوي زما دپاره هم دغه کارونه کوي. نو حضرت عمر رضی الله عنه ورته وفرمیل نو بیا چې کله ناکله دا زبندرازي کوي نو ته عفه ورته کوه، ولټه کول مه کوه. نو ای زما عزتمند ورونو، اصل اسلام دا ده، دا اسلام نه ده چې په اسمازه خبره باندې تیرا ونیسې، ولټه کول ورکوې، پچ ورد ورته وایې، د مور د خور شکنځا ورته کوې، د خاندان شکنځا ورته کوې. دا نه په اسلام کې سته، نه په پښتو کې سته، او نه په نرتوب کې سته. دا ټول د بې غیرته علامې دي.